یو بل چیز دی هغې ته طول البلد وایي دوایر د طول البلد یا خطوط طول البلد دا په د کره ارض پر اسکړلی شوي دي شمالن جنوبن شمالن او دا کره ارض تقسیمی شرقن غربن کره ارض تقسیمی شرقن غربن یو مشرقی طرف او بل مغربی طرف او دی شمالن جنوبن او دا د عرض البلد په شان متوازی نه دي د یو بل سره بلکې دا د یو بل د پاسه تللی دي پوهېږې پې بل د دې عرض البلد کې مونږ وي چې د 1-2 په منځ کې فاصله څومره ده 69 میل ده داسې تر اخره پورې هر دو عرض البلد په منځ کې څومره فاصله 69 میل پوه شوې خو د دو طول البلد په مابین کې د قطب نه چې څومره را دېخوا کېږي خط استوا طرف ته راځي نو فاصله یې سیوا کېږي لکه داسې ګوره ٹھیک ده دا طول البلد دی دا دی شمالن جنوبن یعنی یو سره د شمال نه شروع شوی په څه ختم شوی په جنوب یا جنوب شروع شوی په چا تللی دا دی شمالن جنوبن او تقسیموي د ځمکه شرقن غربن ٹھیک ده او دا ټول دوایرې عظیمه دي یو پکې هم صغیره نشته ټول څه دي دوایرې عظیمه ځکه دا داسې نه دي راغلي چې ګوره پوه شو دا بل زه داسې والمه داسې نه دي که داسې وی بیا خو د عرض البلد په شان دی وګڼه ٹھیک ده بلکې دا بله بیا داسې راغلی دلته بیا یو ځای شي ټولې داسې په دې انداز او چې بیا دلته یو ځای شوي ګورم دا یو په دې طرف داسې تللې ده او دا بله بیا په دې طرف داسې تللې ده هلته بیا یو ځای شوي نو په دې مقام باندې په قطبینو باندې دلته مو دلته د دې د دو طول البلد په منځ کې 0 درجې فاصله وي بالکل یو ځای ځکه ټول دغه یو ملتقا ده ٹھیک شوله چې سوره د 90 عرض البلد نه دېخوا کېږي نو دومره د دې طول البلدو په منځ کې دا فاصله څه کېږي سیوا کېږي آن تر دې چې خط استوا له راورسي په خط استوا د دې فاصله د ټولو زیاته وي بیا په اخوا باندې چې دا دواړه زی بیا په ورو کمیږي دا هر یوه دایره عظیمه ده یعنی که په کم دایره طول البلد باندې ته چاکو کې دی او په منځ نیم کې نو یک یو شانتي حصې به وجود ته راشي پوه شوې بې په دې دماغ خلاص شو بیخي ټیک ده اوس دا بله خبره د دې مبدا څه ده پوه شوې بې د عرض البلد خو د کوم ځای نه شروع کړی د خط استوا نه که نه خو دا طول البلد دغه سره څه شو بیالیس باندې دقه ٹھیک ده دا عرض البلد مبدا سوا خط استوا د طول البلد مبدا سره دا یو معرکة الاعرا مسئله ده ٹھیک ده یو قول په دې کې دا دی چې د دې مبدا دی مکه مکرمه شي لکه مکې مکرمې ته هغه القرى ویل کېږي په معنی د اصل سره یعنی اصل القرى پوهېږې پې نو دا اصل القرى دا مبدا وګرځوله طول البلد دغې ځای نه عالمي وقت د دغې نه هغه حساب کا د هغې وقت عالمي وقت حساب کا پوه شوې پې خو دې
خبرې طرف ته دومره زیاته دې رای ته دومره زیاته قبولیت حاصل نه شو دنیا قبوله نه کړه دا خبره بعضې خلق پکې رالګېدلي نور مختلف ځایونه یې مقرر کړي او د هغې مطابق یې ځان له نقشه هم جوړه کړې ده خو لیکن هغه پذیرایي ورته حاصله شوې ده نه پوه شوې بیا دویم یو زمانه داسې وه چې د ځمکې ته کره چا نه وي دا ځمکه یې سطحه بلله دا یو پلین دی داسې ٹھیک ده او د دې ځمکې انتها راغلې ده په جزایر خالدات باندې په څه باندې جزایر خالدات نو ګویا کې هغه مبدا هم ده منتها هم ده که نه هغې نه ځمکه شروع شوې ده دې خوا او د هغې نه پاخوا باندې چې دي نو د سمندر د بحر اوقیانوس او دې ته بحر ظلمات وایي څه ورته وایي بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ پکې آسونه ورچولي بیا ترې راواپس شول که ما ته دا پته وی چې اخو هم انسان شته ما دې سمندر ته نه کتل ورتلم بیا پوه شوې نو دا ذهن او مخکې دا تصور چې دقې ځای باندې دنیا څه ده ختمه ده نو دقه جزایر خالدات نن سبا ورته کینری آیلینډز وایي کینری د مراکش او د دغې بس د دغې ځایونه دي دې ځمکه دلته شته کوم طرف دي دا دې ځای باندې ها نه دا نه دي غالبا په دې ځای کې دي څه دا طرفونه غونته کې دي ها ها بهر حال خدای پاک پیدا کړی دي ها شته پښتو پیدا بشي پکې ان شاء الله دغه جزایر خالدات اوس ورته وی کینری آیلینډز جزایر دي مختلف او دا دی بالکل د بحر اوقیانوس سره لګیدلی ٹھیک ده او دغه بحر اوقیانوس ته بحر ظلمات ورته ویل کیږي ٹھیک شو دغه مبدا ګرځول او دا الادریسی البیرونی کوم مسلمانان هیئت دانان چې تیر شوي د دې ټولو نقشې د دې مطابق وي د دې جزایر خالدات دا دوی د طول البلد مبدا ګرځولې وه پوه شوې بیا په 14مه صدۍ کې داسې چل وشو چې د فرانس چې دا اوس کم دی انګریز همیشه د مسلمان بالکل په دنیا برداشت کوي نه او بل که وجودی برداشت کی خو وجودی خوار غریب برداشت کوي بیا چې وي دې مونږ ته د شپې د ورځې راته محتاج وي چې د سره هیڅ شی نه وي د ده سره چې څومره هغه مال دولت دی څومره معدنیات دي څومره معاش دی نو چې په دې زمونږ کنټرول او زمونږ قبضه شوي پوهېږي پې که نه لکه نن سبا چې امریکا د افغانستان نه ووتله نو ووتی ستاسو سره پیسې خو څه کمې نه دي نو دې غریبانانو پیسې ولې نیولي ورېږئ وله که نه پوهېږي پې که نه ستاسو په هغې هېڅ نه کېږي نو دوی به پې دلته ډېر کارونه روان شي خو لیکن دا انتهایي د مال وږي نو دنیا اکاونټونه یې ورله منجمد کړي دی 1 روپۍ ورله ورکوي حالانکې د هغې نه دي د دوی پیسې دي پوه شوې پې که نو همیشه د دوی دغه هغه یو سوچ وي که دی دا مسلمان یی دی خو چې دی ما ته محتاج وي دوی دا تحقیق وکړو چې دا هند چې دی په دې هند کې د سونې او د هر قسمه جواهراتو ډېر لوی لوی ذخایر دي
نو چې موږ د هند ته په څه طریقه ځان ورسوو. نو د دې دپاره یو لار خو دا وه چې دوی په دغې وچه را روان شوي وي. نو په دغې همت ونه کړ نه که په دې طرف باندې موږ ځو مخې ته دنیا په سوونو علاقې ملکونه راځي او ډېر شي علاقې پکې د مسلمانانو دي او په هغې موږ تېرېږو نو ژوندي به یې خوړلي یو. ټیک شوله دغه دی. نو هغه په دې طرف باندې نه ځو، په دې وچه باندې نه ځو. که مثال دا طرف دی نو د دې ځای نه روانېږو په دې وچه باندې ځان هندوستان ته هغه نه رسو. پوه شوې؟ خو داسې به وکړو چې دا دنیا چې دا ګول ده نو د دې به هم پته ولګي چې یاره دا کره دا ګول ده و که نه، او په دې اوبو باندې به ځان ور ورسو. نو په دې کې د دوی یو ګروپ روان شو د کولمبس په مشرۍ. کولمبس یې مشر و. نو دوی د دغې جزایر خالدات نه را روان شول په سمندر کې. تلل دا خو په زرګو په لکو هغه میله فاصلې دي او ټوټل سمندر دی د سره پکې پاو خاوره پکې چېرته نه میلاویږي. نو چې راتلل نو هغه یو دغه ته راورسېدل. دی خو افریقا ورته وایي، کیپ ټاون نوم چېرته اورېدلی؟ د افریقې یو شهر دی. دې ته الرجاء الصالح نوم به یې دې ته مخکې وي. الرجاء الصالح. دغه ځای کې چې دوی وچه وموندله خوشحاله شول، باس کار وشو. پته ولګېده چې مخې ته دنیا هغه شته دی او موږ په خپل کمیشن چې روان یو نو برابر روان یو. رسو به دغې کیپ ټاون نه مخکې دوی هغه په دې سمندر کې وو چې د کولمبس ته د دغې افریقې د دغې طرفونو نه چې دی بیا وتی نو هند طرف ته نه دی تلی، بلکې طرف یې بدل کړی، طرف ته بدل شوی دی او هغې امریکې طرف ته وتی. دا ده دلته یې ځان دویستو ده د دې طرفه راتلو په دې پوه شوې بې نو چې داسې دی راتلو نو بیا نه دا دی دا ګورئ د دې طرفون نه دی داسې راتلو نو په کار ده چې دی ځان یې دلته هند ته را رسولی وی که نه خو هند ته نه دی را رسېدلی دی په دې ځایونو کې نښتی دی دلته یې دا وچه لیدلې ده او دا اول ځل و چې دا وچه ولیدلی شوه د دوی د قول مطابق پوه شوې نو په دې کې دی دا کیوبا چې یادېږي دی په دې کیوبا کوز شوی دا بالکل جزیره ده او د دې کیوبا نه بیا خواته ویسټ انډیز دی هغې ته تللی او په دقې ځای کې بیا پاتې شوی او دا دعوی بیا کړی چې زه هند ته را رسېدلی یم ته چېرته را رسېدلی هند ته را رسېدلی یم حالانکې خو هند نه و خو ده وی چې دا بحر اوقیانوس زه کراس کړم نو دا به زه ډایرکټ چېرته رسمه هند ته به رسمه دلته مې کراس کو وچې ته را ورسېدم نو بس دقه هند دی پوه شوې بې یو بل میشن روان شو د واسکو ډې ګاما د ده په مشرۍ او دی چې روان شو نو ده دا علاقه کراس کړه دی بیا ایثار شوی نه دی په امریکا دی مخې ته تللی نه واسکو ډې ګاما دا دویم میشن چې کوم و او دی اصل کې صحیح هند ته دی را رسېدلی پوه شوې بې د بیا د ده سره رابطه خط کتابت هم شوی دغه یې هم کړی چې ګوره نو کولمبس باچا خفه کېږه ما ته امریکې ته بل ځای ته رسېدلی هغه علاقه دې مونتې ده مبارک دې وي تا ته خو لیکن هند ته نه یې راغلی
هند ته مونږ راورسي او هند دغې نه دومره فاصله باندې دی بیا هغه د مخکې نه دا ذهن کې هو یاره د هند دا خلک چې دا داسې لږ توري اونس توري ټول که نه او داسې عادتونه خویونه او دا چې هلته ویسټ انډیز ته تللی هم ټول تور جو یاره دقه هند دی ټیک شو نه خو هغه د مرګه پورې د خپل خبرې نه د خپل قول نه په شا شوی دی نه چې نه دا هند دی او هغې ته یې د هند ویسټ انډین نو ورته وایي دغه انډین ته موږ نه راتلو دې انډین ته راتلو هغه وایي ټیک ده دغه به هم وي خو دا یو هم دی نو دغې زموږ دې ته مشرقي هند وي هغې ته مغربي هند وي دې ته ایسټ انډین وي هغې ته ویسټ انډین مشرقي هند او مغربي هند هغه مغربي هند پوه شوې په دې هغه خدای پاک دې ټولو له توفیق ورکړي چې په دې ښه تحقیق وکړو معلومات یې وکړو دغې انګریزانو یې دا کریډټ اغستی دی چې کولمبس استاز لګېدلی دی او امریکا یې دریافت کړي د ده تاریخ چې وګورې په هغې کې ذکر کړي چې زه هلته ورسېدم نو هلته د مسلمانانو عبادت خانه مې لیدلې جومات پکې و وروره دا تا نه ده دریافت کړي دا ستا له نیکه نه و پیدا په سوونو کاله مخکې د صحابه یا تابعین فرض وکړه راغلي خو مسلمانان ورته راغلي دي د جومات پکې کم طرفه جوړ شوی مسلمانانو عبادت خانه پکې کم طرف دا سمندر نن تا پار کړی وای امریکا مې دریافت کړه ستانه په سوونو کاله مخکې مسلمان مجاهد دلته را رسېدل پوهېږي پې که نه نو چې کولمبس دا واسکوډیګاما هند ته راورسېد بس دا خبره مکمل کلیر شوه چې جزایر خالدات مبدا یا منتها د ځمکې نه ده بلکې ځمکه ګول ده ځمکه یو کره ده هر ځای په دې کې مبدا او منتها کېدلی شي پوه شوې دا تقریبا 1545 دغه وخت دغه وخت نه دوی هغه په دې باندې اجلاسونه شروع کړل چې یاره تر اوسه پورې خو موږ وایي چې دا مبدا ده طول البلد خو دا خو سر د ځمکې نه دی نو راشئ چې اتفاق وکړو چې د دې مبدې غم وکړو لکه په دې د دغې جزایر خالدات مطابق مسلمانانو نقشې جوړې کړې وي او دغه هم برداشت کوي نه چې یاره د مسلمان هغه ایجاد کردن نقشه دې رایجه وي په دنیا کې او کوشش کوي چې زمونږ هغه شی رایج شي دوی په هغې تحقیقات او په ایجاداتو باندې پرده پرېوځي او په دغې دور کې بیا مسلمانان شاته شوي د دې فنونو نه د دوی هغه غریب توپې دوی په دې اجلاسونه شروع کړل چې یاره دا جزایر خالدات څه کړو بدل او طول البلد دپاره مبدا بل څه شی وګرځو دا اختلافات په دې کې روان دا مسله حل نه شوه آن تر 1884 کې دا مسله حل شوه یا تقریبا 300 کالو پورې پکې ولګېدل او په 1884 کې بیا دوی دا توی کړه چې په لندن کې یو علاقه د هغې ته ګرین ویچ وایي ګرین ویچ بیا تخفیف یې پکې کړی ګرینیج ورته وایي په دې کلي کې یو قصبه غونته کې د وړوکې کلی په دې کې د دوی د دې فلکیاتو د دې یو غټ رصدګی و پکې یو غټ مرکز یې و پکې چې دغلته به یې دا ماهرین ناسو تحقیقات به یې کول تجربې به یې کولې نو په دې باندې اتفاق راغلو چې داسې به وکړو چې کم خط شمالا جنوبا زمونږ په دې رصدګاه باندې تیر شوی دا به مبدا وګرځو پوه شوې او په ټوله دنیا کې په دې فن باندې په فن د جغرافیې په فن د فلکیاتو په دې هر څه د هغې ګریب تو هغه پکې ماهران وو کار به یې پکې کوه جو بس ټولو دغه خبره قبوله کړه
او د هغې نه بعد نقشې چې څومره جوړېدلې نو د دقې ګرین ویچ مطابق جوړې شوې او بیا د دنیا کې یو قبولیت حاصل شو خلقو ومنله چې یارو بس دقه ټیک ده ګو څوک راپاسي او هغه دغه مبدا ختمه کي وي زه دا نه منم د این علاوه زه بل نقشه جوړوم بل ځای زه ځان له مکه مکرمه مرکز ګرځوم یا مدینه منوره مرکز ګرځوم یا بل ځای مرکز ګرځوم نو ګناه پکې شته کولی شي خو چې دنیا بیا قبول کیږي نه چې دنیا قبول کی چې رایج خو فی الحال رایج کم یو دی چې مبدا د طول البلد څه شي دا گرین ویج ٹھیک شو په گرین ویج په لندن په دې چې کوم خط تلې دای مبدا وګرځوله نو د دې نه شمار کړو یو طرف ته 180 خطوط او بل طرف ته 180 خطوط پوه شوې به لکه ګور هغه دا ده لندن پکې آسان دی که نه معلومول دا یو کې یورپ دا دې ځای کې دی چلته یورپ فنلینډ ترکی بس په دې ځای کې دم مړن هو دا نقشه لږ وړه ده که نه جدا پکې د نومونو پته پکې غټ غټ د ملکونه یې پې ورکړي او د ښارونو دا پې دور نشته پیرس جرمني پولینډ بالفرض دا یوه دی پوه شوې پې که بله بس دا دې شي په یورپ راغلی دی هغه مبدا وګرځوله د دې نه یو طرف ته دې ته مخامخ دا یوه ده بیا ٹھیک ده نو دې ته وي 0 درجې طول البلد 0 طول البلد او بیا 1 2 3 4 5 6 هغه تر 180 پورې ده دې ته بیا 180 وي پوه شو بیا 181 182 دي شي نه وي د دې نه دې طرف ته دا به بیا منفي 1 منفي 2 منفي 3 منفي 4 منفي داسې پسې راځه پوه شوې جو په 180 منفي 180 یا جمع 180 پاک کې دواړه بیا یو ځای شو که نه 180 ته که ته منفي 180 وی که جمع یو شی دی بیا دی مبدا وګرځوله گرین ویج 0 درجې طول البلد ده داسې بله دا داسې راغلي دي ډېر شی که نه داسې راغلي دا د دې ځای نه چې شروع کړه دا خطوط یې راښکل 180 د دې ځای پورې پوه شوې بې د دې دا جمع 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 100 جمع 150 جمع 100 جمع 180 دې ځای له راورسېد که نه نو چې کومه علاقه به دې ځای کې په کوم طول البلد باندې کوم ملک پروت دی نو ویل چېرې د دوی طول البلد دا دی لکه زمونږ د دې ځای څه دی 71 ٹھیک ده نو موږ د خط ګرین ویچ نه د ګرینیج خط نه موږ په کوم طول البلد پراته یو په جمع 71 پوهېږي پې مشرق والا طرف ته جمع ورکړه او مغرب طرف ته یې څه ورکړو منفي ورکړه پوه شوې پې او داسې دې طرف ته هم دغه رنګې کرښې دا خطوط راښکل ټیک شوله اوس ګوره دا 1 منفي 1 دا هغه د 189 برابر ها 2 منفي داسې خط یې راښکو که نه نو دې سره چې دایره ته جوړی خو جدي شي به شي که نه نو 2 د 178 برابر هغه د 179 او دا د 178 برابر منفي 3 د 177 برابر پوه شوې پې که دایره حساب یې جو بیا به دې شي حساب یې دې طرف مغرب طرف ته به منفي 3 وي مشرق طرف ته به هغه 177 وي دې طرف ته منفي 4 وي هلته به 176 وي دې طرف ته منفي 5 وي هلته به 175 وي داسې نو دایره به دې جوړه شي نو که دایره د طول البلد وی جو بیا دغه او که خط وی جو د یو قطب نه چې شروع شي نه بل قطب پورې
په دې قصه باندې پوه شو ټیک شو لا یو طرف ته جمع ورکو بل طرف ته منفي صرف د هغه علامه ده یو کم ځای نه نور راخیږي بظاهره مشرق طرف چې کوم دی نو دا به جمع شي او دا منفي که منفي او جمع ورسره ورنه کړي که نه نو یو له هغه څه شی ورکړه مشرق ته څه وي په انګریزۍ کې ویسټ نو هغې ته ډبلیو ورسره لیکي ٹھیک ده لکه مونږ چې یو نو ته داسې لیکلی شي جمع 71 طول البلد مونږ یو اړو سره اړو جمع لګوم ما ډبلیو 71 هغه بل چې د هغې سره بیا ایسټ ای لیکي پوهېږي پې که نه مغربي 71 مغربي 72 مغربي 5 6 7 10 پوه شوې پې دغې صرف یو علامه یې ده په دې کې سر خلاصېږي پوه شوې پې په دې کې هغه دې خوا راشه دی دلته یو چارټ ورکړی دی په دې صفحه باندې په دې 54 صفحه باندې د دې چارټ مطلب دا دی ګوره دا د شو قطب شمالي دا د شو جنوبي دا یو طول البلد مثلا داسې او دا پیتلی دلته خط استوا ټیک ده دا بیا بل داسې د دې خټکي دا پرین لیدلی دي دغه شی دی وروره ٹھیک شولا په دې چارټ کې ورکړي وی په 90 ارض البلد باندې 90 ارض البلد دا دی که نه که دا 90 دی او که دا 90 دی په دې باندې د دوو طول البلدو په منځ کې 0 درجې فاصله وي بالکل یو ځای وي پوه شوې چې د دې 90 نه راشي 80 ته 80 ارض البلد دا راشي نو بیا وګوره بیا د 7.68 میل او که کیلومیټر ته اړې نو 12.36 کیلومیټر اوس د دې دوو طول البلدو په منځ کې هغه 7.68 میل فاصله ده د دیوم د یو بل سره پوهېږې پې پر ورو غټېږي که نه ځکه متوازي خو نه دي ټولې دایرې عظیمي دي که 70 لراشي مثلا دا 70 لرالی 70 ارض البلد باندې وي بیا د دوو طول البلدو په منځ کې فاصله ده 15.37 میل که 60 لراشي بیا څومره ده 23.05 دا لکه اوس د دې دوو طول البلدو منځ کې دا فاصله دلته پکې دا فاصله دلته پکې دا فاصله په دې اعتبار په دې قصه باندې پوه شوې که نه ارض البلدو کې خو نه وه یو شانتې وه د ابتدا نه تر انتها پورې یو شانتې وه 69 میل وه پوه شوې پې خو دې کې بیا د خط استوا باندې د ټولو څه وایي راشي چې خط استوا 0 ارض البلد دی که نه 0 ارض البلد باندې وګوره 69.17 میل دا چې کیلومیټرو ته بدل کړو 111.31 کیلومیټر دو طول البلد او منځ کې دومره فاصله په دې قصه باندې پوه شوې ټیک شوله بل ته به د خپلې علاقې عرض البلد خو مونږ یو دغه ساده طریقه وویله که نه په دې طریقه به معلومې خو هغې څوک دا ځمکه شلولی شي ټیک ده د هغې یو د ټولو آلات طریقه نن سبا چې بیخي پیکس درته معلومیږي دا ډیجیټل آلات دي
لکه دا بره سیټلایټ خېجولي دي او د هغې نه کنټرول کوي نو پیک سړي ته معلومیږي چې یاره دغه ځای دا عرض البلد دی د قرنګې طول البلد هم پیکس چې معلومیږي صحیح په دې ډیجیټل آلاتو سره په کمپیوټر سره په دې موبایل سره په دې څیزونو سره پوه شوې بې دویم هغه د عرض البلد چې دی دا د قطبي ستوري نه معلومولی شي ټیک ده هغه دا چې ته په دې خپله علاقه کې وګوره چې دا قطبي ستوری زما د افق نه څومره بلند دی پوه شوې بې افق تعریف کو راځي خو دا ګیر چاپېره چې دا ځمکه د اسمان سره ټچ تا ته ښکاري که نه او یو دایره جوړی دي شي که نه په سمندر په غاړه ولاړې نو مخامخ پر ته څه شي د اسمان ورسره دي چې د اوبو سره به ته لګېدلی ښکاري که نه یا چې په یو لوی میدان کې چې تر کومې پورې د نظر لګي پورې میدان دی مخامخ پر ته د اسمان ټچ ښکاري که نه پوه شوې لکه مثال په طور دا په موږ باندې دي چې سره شور دا ټول اسمان دی دا لاندې ځمکه ده نو ګیر چاپېره ټچ ښکاري که نه دې ته افق وایي دې ته څه وایي بیا به قسمونه ذکر کوو حقیقي او ترسي ٹھیک ده خدا نو دې خبره مې څه کوله دا قطبي ستوری چې دی دا ستا د افق نه څومره بلند دی نو ګوره دا هغه ځای نه هم دلته یو کرښه راغلې تا ته که نه او د افق نه ته هم راغلی که نه دلته دا زاویه د څومره وه هغه بلندي به درته معلومه کړي چې د څومره ونه دا ته چې په کوم ځای ولاړې د دې ځای عرض البلد دقه دی دې ځای عرض البلد څه دی هغه دقه دی ټیک ده بل دا قطبي ستوری په کوم ځای باندې دی نو چې په دې باندې تا دلته یو کرښه راښکله بیا که نه داسې دې معلوم کړو چې په دغې ځای دی هسې په دې ځمکه کې ده مارکر پسې روالی شي کرښه پرې راکاږه دا ستا د طول البلد کرښه ده دا ستا د طول البلد کرښه ده خط طول البلد خط شمال و جنوب یا خط شمال یا خط نصف النهار دا یک یو شی دی پوه شوې بې که نه د دې قطبي ستوري نوم تا ته د خپل خط طول البلد څه کېږي معلومیږي او په دې کې بیا یو پیدا دی دا چې دا خامخا معلوم کړه په کومه علاقه کې چې ته لکه دلته تا خط طول البلد معلوم کو نو دلته به همیشه دپاره ستا د فیء الزوال کوم سوری چې دی سایه اصلي چې ده دا کله به اوږدېږي او کله به لنډېږي خو دا به په دقې ځای وي د دې نه به خوا دې خوا نه وي پوه شوې دلته تا خپل خط طول البلد معلوم کو بره په دې چت پی وګورو معلوم به یې کو بیا په دغه ځای مضبوطه کلکه کرښه راکاږه چې باران ماران یې خرابوي نه همیشه دپاره چې سوری د نور دغې خط له راورسي دا به نصف النهار ټیم وي مکروه وقت به وي ده پوهېږي په دې خبره او ولې نه دا به خامخا کوو پوهېږي په دې خبره